الرحمن الرحيم. وقال وليعقوب عليه السلام يا بني اے بچو لا تدخلوا من باب واحد مداخلی گے مصر تا پیا و دروازہ وادخلوا من ابواب متفرقه لاړ شي په دروازو جدا جدا باندې وما اعني عنكم من الله من شيء او نشتر زما د الله پاک په فیصلو کې څه اختیار ان الحكم الا لله فیصله صرف د الله دی عليه توکلت ما په اعتماد کړی دی وعليه فليتوكل المتوكلون او اعتماد دیو کی په الله باندې هر اعتماد کوونکی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم پس هر کله چې داخل شورونه د یوسف علی السلام په هغه طریقه چې پلار وته خولې وا ما كان يعني عنهم من الله من شيء دی د الله پاک فیصله نشوي بدلولي الا حاجه خدا شفقت منوا فی نفس یعقوب قضاها چې د یعقوب علیه السلام زړه کې وا او پوره کړه وانه بشکل ذو علم دا یعقوب علیه السلام د علم خاوند لما د هغه علمنا علمناه چې الله ولا ورکړو ولكن اکثر الناس لیکن زیات د خلقنا لا يعلمون نه پوهیږي په دې خبرو باندې. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام اخر خبر دا وشوه چې یعقوب علیه السلام د زامنو خبره اومنله فس دا غینا چې اگی وته دا خبره وکړه چې بای دا بادشاہ چې کوم دی ډیر زیات همدرد بادشاہ دی ځکه چې تفسیر قرطبی کې لیکلی دی چې اگی چې یعقوب علیه السلام لزامن رالو نو اگی وته وی چې یوسف علیه السلام یو داسې بادشاہ دی چې پلار لاول نه خو زمونږ نه دا تپوس کو چې تاسو د کم ځای مونږ وته خبره وکړه چې مونږ د کنعان نه راغلي یو بیا د مونږ نه دا تپوس کو چې بای کنعان کې د سا اولاد یې مونږ وته وی مونږ د یعقوب علیه السلام اولاد یو نو هغه فوراً مونږ ته وی چې هغه څنګه د ستا تپوسونه وکړو بیا پس دا غینا د تپوس نه پس هغه ستا په باره کې مونږ ته خبرې وکړې او بیا مونږ ته په عبراني زبان کې تپوسونه وکړو یعنی هغه زمونږ په زبان هم پوهېدو مونږ ته دومره زیات نږدې ښکاره شو چې هغه زمونږ په زبان باندې هم پوهېدو زمونږ په زبان باندې هم د هغه مکمل عبور و لاول نه خو چونکې د مصر زبان عربي و نو عربۍ کې مونږ سره خبرې وکړې خو چې کله مونږ ورته وي مونږ د کنعان یو نو هغه مونږ سره په عبراني زبان کې لګیا شو بیا پتا باندې سلام وي یعقوب علیه السلام چې کله دا خبرې واورېدې نو یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و یعقوب علیه السلام زړه پې وي مطمئن شو تفسیر قرطبي وي په دې وجه هغه ورته ووایي چې تاسو لړ شئ نه هغه بادشاه ته ووایئ چې زمونږ والد صاحب پتا باندې سلام کوو او زمونږ والد صاحب ستا د سلامتیا دعاګانې کولې او ستا د همدردۍ شکریه ادا کوله نو د یعقوب علیه السلام ته د یوسف علیه السلام د خبرو په وجه باندې زړه کې اطمینان راغی نو په دې وجه باندې هغه زامنو ته ووایي چې زما زامنو ټیک ده تاسو چې بالکل ځان سره دې بوځئ خو دې زه په الله باندې سپارم په دې کې مفسرین یو خبره کوي چې ولې دا وي مخکې هم داسې پکارو چې یعقوب علیه السلام هغه ورته ویلې وي چې بای دې زه په الله سپارم مخکې یوسف علیه السلام په باره کې خو یعقوب علیه السلام داسې نه ویلي نو وی په تفسیر ساوي وی د دې اصل وجه دا وه چې چونکې زامنو ورته هغه وخت کې خپل پوزیشن داسې جوړ کړی چې یعقوب علیه السلام وی دی سره دومره مینه کوي نو د یعقوب علیه السلام په ذهن کې اړو دا خیال رانغی چېرې دته بس نقصان ورسي صرف په ذهن کې هغه خوب و خو دومره زر د دینه د نقصان رسېدو د هغه خیال نه و په دې وجه هغه ورته بس ټیک د پرېښودو اوس هغه ته د زامنو کردار معلوم شوی په دې وجه باندې هغه چې کوم دی نو بل هغه دا تسلي کړې وه چې یاره واقعي چې دي بیا خیال وساتي و دې د هغه په هغې اعتماد نه و پاتې شوی بل یعقوب علیه السلام ته وایي د خپل هغه جنبش د هغه خپل هغه معمولي غونته غلطۍ چې د پیغمبر په حیثیت باندې هغه په الله نو سپارلی د هغې احساس وشو اوس الله پاک هغه امتحان ختمو هغه ته خبر را یاده شوه وی په الله مې سپارلی دی خو د یوې خبرې خیال وساتئ چې وقال وی یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ای زامنو په یو دروازه باندې مداخلېږئ بلکې په جدا جدا دروازو باندې داخل شئ
دې ځای کې یو ښکلې نکته هغه امام رازي صاحب په تفسیر کبیر کې وایي چې دې خو مخکې تلو نو هغه خو ته نه ویلي چې به جدا جدا دروازو ورشي بس دېڼ خوزر صاحب یو بنیامین سیوا شو لس تنه خو دې مخکې تلو وی د دې وجه دا و چې مخکې خو دې چا نه پېژانده چې دا وروڼه دي بل دا چا نه پېژانده چې د دې د عزیز مصر سره خصوصي تعلق دی بل دا پته وته هم نه و چې دا د پیغمبر اولاد دی نو په دې وجه باندې چاته دا پته نه لګېده چې دا د کوم ځای نه راغلي دي څوک دي د چا پکې څه مقصد نه و نه وله چا هغه شانتې لیفټ ورکړو نه ورته چا هغه شانتې کتلي اوس چې کله بادشاه دي ځان سره یو ځای کړو ځان سره یې کېنولو خو خصوصي حیثیت یې وله ورکړو د ټولو خلکو په نظر کې دا رال چې بی دا خلک چې دی دا چې د بادشاه خاص خلک دی نو په دې وجه باندې د هغې بل ټولو ته واضح شو چې دا لس واړه وروڼه دي نو چې دې سره بل کس راته نو هم د هغې به پې دا ګمان و چې دا به هم چته روري او زمونږ ستاسو هم دا طریقه ده چې موږ هغه وخت کې د نظر په باره کې سوچ کوو چې کله موږ ته دا اندازه ولګي چې بای دې وخت کې د دې بنده زړه به زما نه ښه شي نو موږ تدبیر کوو چې تر څو پورې زمونږ دا خیال نه موږ تدبیر هم نه کوو بل دا نظر چې کوم دی نو یعقوب علیه السلام هغې ته دا واضحه کړه چې دا یو داسې څیز دی چې دا حق دی نظر لګي ځکه چې د مسلم شریف کې د پیغمبر علیه السلام یو صحیح حدیث مبارکه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې العین حق دا نظر دا حق دی نظر لګي نو په دې وجه تاسو د دې دپاره تدبیر وکړئ او تدبیر دا دی چې تاسو په ځان باندې چارکول وایئ چې چېرته ځئ وځئ یا بچیم چېرته وځي یا ستاسو په کور کې یا د بچو نړه ښه شي نو تاسو چارکول وایئ یعنی قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس غون صورت دا تاسو وایئ او که چا سره دومره ټایم نه یا دومره نه یادېږي نو الله الشافي او الله القافي یا الله کافي دا وایي او که کافي ورته نه یادېږي نو الله الشافي الله الشافي دا وایي نو الله پاک به هغه نظر په تاسو نه لګي زمونږ په پښتنو کې د دې په باره کې یو څو غلط رسمونه خواري دي مونږ وایو د پرتغاخ نه یې دغه وباسه د تار وباسه راوړه د صادر نه یې سایډ کینچي کا چې قدم ولي نو په خپو باندې ولا میخ وخه یا ورته لاړې توکه دا څلور واړه غلطې طریقې دام د اخلاقو نه او د عزت نه یو فریوتې کار دی چې ته ورته وایې د پرتغاخو تار دی راکړه دا نشته په دین کې دا پکې هم نشته چې ته ورته په قدم باندې میخ وخه ته ته وله چې کوم دی نو د کپړې نه باتی جوړه کا یا ته دا توکاڼي توکل دا خو خلک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو یو داسې خوب ووینئ چې هغه خوب کې تاسو ویریږئ نو تاسو ګس طرف ته توکاڼي توکئ یعنې دا شیطاني عمل دی نو دا خو تاسو هغه چې کوم دی نو ښکاره شیطان وګڼو او د یو مسلمان له دومره حیثیت غورځول دا ګناه ده چې تاسو ورته توکاڼي توکئ نو دا پکې نشته بلکې د دې دپاره چې کوم دی یو خاص عمل پیغمبر علیه السلام څه کړو حضرت کله چې حضرت عامر بن ربیعه هغه سره یو واقعه وشوه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي او ډېر زیات ښکلی و یو ورځ چې کوم دی نو هغه په سموکه باندې کمیس وباسو څه ضرورت و ورته کمیس یې وباسو عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه هغه ولیدو او الله پاک ولې ډېر ښکلی حسن ورکړی دی بس وی دغه دا خبره کولو او وی په هغه باندې تبه راله او وی ګرمه تبه پرې راله پیغمبر علیه السلام له صحابه رالو حضور حسیر دا چلو کو او عامر بن ربیعه دا چلو کو او حسیر باندې تبه راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امیر بن ربیعه ته ووایه چې چاردام وکړه د چاردام اوبه جمع کړه هغه چاردام وکړو هغه اوبه جمع کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا حسیر ته وشیندې هغه حسیر ته وشیندلې د هغه نه تبه کوزه شو دا یو سنت طریقه ده چې کله داسې وشي نو د هغې دپاره دا طریقه کولی دا سنت طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې بای بالکل نظر حق دی او د هغې دپاره دا طریقه کولی د هغې دپاره د پرتغاخ تار او میخ او باتی او یا چې کوم دی نو توکاڼي لاړې توکل پکې نشته بل چې ستا چا نړه ښه شي بارک الله تبارک الله ماشاءالله
د ښکلي الفاظ دي بس الله پاک هغه دفع کړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د کم کس چې نظر لګي هغه ته پته او هغه څوک د نظر کړو د هغه د سترګې به الله پاک دا د سیسي نه ډکوي سیسه تانبې ته وایي دا به الله پاک ورځ د قیامت د تانبې نه ډکوي چې بھائی ستا دونه نظر لګېدو او تا ته حکم موجود و چې بھائی ته به نقصان نه رسې تا پې نقصان رسولی په دې وجه باندې چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې نظر دا انسان قبر ته او اوښ کټوې ته رسوي نو چې د کم کس نظر لګي نه هغه به دا د احتیاطونه کوي چې چا باندې نظر ولګېد نو هغه به دا قسم احتیاط کوي نو یعقوب علیهم السلام چې کوم دی نو د دغه نظر نه د بچو دپاره هغوی ته ووایي چې بھائی اوس به ټولو په تاسو باندې نظر وي اوس خو تاسو سپیشل خلک یې وي آی پی په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا طریقه وکړي الله وایي وما اغني عنکم من الله من شیء وسړی دا واضحه کړه چې ګورې د الله په فیصلو کې زما څه نه چلېږي دا صرف تدبیر دی صرف تدبیر مې درته وښه وما اغني عنکم من الله من شیء دا الله په فیصلو کې زما اختیار نشته نور چې الله څه کوي نه هغه به کوي یعنی مقصد د دې نه څه شو یو اخري خبره وپکې وګورو چې پیغمبر علیهم السلام له یو صحابي راغی وي حضور اوښ مې ځان سره راوستی دی پرېږدم بار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي وی ته وله پایي واچوه پرېږده ځکه چې الله پاک یو کار بې هیلې نه کوي تی هیله وکړه تا دغه ځای کې چې کوم دی نو ځان سره مثلا ګډ راوستې دی جومات ته راغلی ګډ دی دغه شانتې پرېښودو په هغې خو ته ګنهګار یې هغه ځناور دی دا خو عقل نشته ستا خو عقل شته که نه ویې تړه څه پورې او بیا په الله وسپاره ته وله ظاهري اسباب خو جوړ کړه که نه الله پاک ستا د پیدایش دپاره ظاهري اسباب جوړ کړي دي ولې الله ته ډارې که د آدم علیه السلام او د عیسی علیه السلام په شانتې نه شوې پیدا کولی خو دا اسباب او دغه چې کوم دي دا الله پاک واسطې دا الله را لیږلي دي د انسان د عقیدې د مضبوطولو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي پایي وله خپې ته واچوه پرېږده نو دلته کې چې کوم دی نو یعقوب علیه السلام وایي ما دغه چلو کو هغوی ته یې ووایي چې ستاسو د عقیده دا نه چې ګنې د انسان په تدبیر به یو کار کېږي نه الله پاک هغه ستا عقیدې ته ګوري ستا عقل ته ګوري تاله چې کوم عقل درکړي د هغې مطابق ته خپله دفاع وکړه نور د الله کار دی ان الحکم الا لله فیصلې د الله په لاس کې دي علیه توکلت وعلیه فلیتوکل المتوکلون په هغه ما هم توکل کړی دی ټول توکل کوونکي دي بې توکل وکړي الله وایي ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم دی داخل شو د مصر ښار ته په هغه طریقه چې پلار ورته ویلي او پخوا به چې کوم دی نو چونکې هوایي جهاز نه و ټینک نه و بله داسې جدیده ټکنالوژي نه وه نو د دشمن نه د بچو به دا طریقه وه چې د ټول ښار نه به یې چاپېره غټ کلابند دیوار والو هغه کلابند به یې څه ته وی 5 فوټ 6 فوټ پلن دیوال به او دنګ به مو نو داسې څه طریقه نه وه بله د مسلمانانو په وخت کې بیا منځنیک جوړ شي چې پای به ګټه ویشته روانه وي مخکې داسې طریقه نه وه به دشمن به چې راغی یا به ګیټ کولاوېدو د بار ایسارو چې به ګیټ کولاو کو پس د هغې نه به چې کوم دی نو مسله جوړېده کنې ترې پورې به یې محفوظ وو نو د مصر 4 دروازې وي نو هغوی په هغه 4 دروازو باندې جدا جدا دروازو باندې راله الله پاک وایي ما کان یغني عنه من الله من شیء د دې تدبیر د الله پاک په فیصلو کې تبدیلی نه شو راوستی الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها خدا یو شفقت یو مینه وه د یعقوب علیه السلام د خپلو بچو سره چې پوره یې کړه و انه لذو علم لما علمناه دا د هغه علم نه وه دا د هغه پوهې نه وه چې الله وایي ما وله ورکړې وه دا پوهه ما د انسان له ورکړې وه چې دغه وخت کې دا یعقوب علیه السلام و چې هغه دا طریقه اختیار کړه او خپلو اولاد ته طریقه وښوله چې عقیده به په الله ساتي او خپل ذرایع به لټې نو پس د هغې نه به ستا کار کېږي ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلک چې په تقدیري معاملو کې په تدبیري معاملو کې او د عقل په معاملو کې هغوی مسلې جوړوي نو لا یعلمون هغوی پوه نه دي چې الله پاک په هر یو کار کې د انسان دپاره حکمت ایښي نو په دې وجې ولا هغه اسبابو او هغه وسایط جوړ کړي کنی الله پاک ته دغه سیزونو ضرورت نشته دا ضرورت چې دی د انسان د عقیدې او د نظریې مضبوطولو دپاره دی چې الله پاک وله د دې ثوابونه ورکړي او الله پاک وله هغه انعامات ورکړي چې کوم الله رضا لپاره مقرر کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم وقال اویل یعقوب علیہ السلام یا بنی ای بچو لا تدخلوا من باب واحد مداخلېږئ په یو دروازه مصر ته وادخلوا من ابواب متفرقه په جدا دروازو داخل شئ وما اغني عنکم من الله من شیء زه د الله فیصلې نشم بدلولی ان الحکم الا لله فیصلې د الله په لاس کې دي علیه توکلت ما په اعتماد کړی دی وعلیه او په دغه الله باندې فلیتوکل المتوکلون ټول توکل کوونکي دي توکل وکړي ولما دخلوا
من حيث امرهم ابوهم هر کله چې دی داخل شو په هغه طریقه چې پلار وته خولې وا ما کان یعنی عنهم من الله من شيء هغه په دې فیصلو کې تبدیلی نشو راوستي الا حاجه فی نفس یعقوب قضاها خو یو مینه و د یعقوب علیه السلام چې فیصله یې وکړه وانه لذو علم لما علمناه دا د هغه پوهه وا چې موږ ته ورکړی وا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه سوچ نه کوي نه پوهیږي وقال اول یعقوب علیه السلام یا بني ای بچو لا تدخلوا من باب واحد مداخلېږئ په یو دروازه مې سره ته ودخلوا من ابواب متفرقه په جدا دروازو داخل شئ وما اغني عنکم من الله من شيء زه د الله فیصلې